زه چې ضلع پېښور صدر بدرالزمان فقیرآباد مارکیټ دا چې موږ په درېیمه میاشت په 27 تاریخ باندې کړې وه درې میاشتې ډیډلاین هغې موږ له راکړې وه چې یاره تاسو به دا رکشې ختموئ او دې کې خو جي موږ مخکې دې سره دا ویلي وو چې یاره دې له یا تبادله کې یا څه بل روزګار ورکړي زموږ ډرایورانو له یا والا مطلب دی څلور ګاډي ورکوي والا چې دې مطلب دی چې هغه کیس جمع کوي په کیس باندې ورکوي والا چې د بینک سود چې کم راځي هغه چې کم دی حکومت جمع کړي موجوده حکومت چې کم دی چې هغه جمع کړي او دا کم اورجنل پیسې چې کوم وي دا په کیسونو باندې واغستل شي دا ډېر غریب خلک دی جناب یاره جی هغه ټایم 4,500 تعداد و اوس چې کم دی اوس به انشاءالله چې وي به داسې 2,500 رکشه به پاتې شوي وي یاره جی مونږ خو دا وایو چې د کمشنر له به مونږ بیا هم یو ځل ورځو کینو به ورسره میټینګ به کوو ورسره چې دا ډېر غریبانان دي دی له یا یو ټایم ورکړه څنګه چې دا 1500 رکشې ختمې شوې سکریپ شوې یا مطلب چې له بدر شوې داسې به دام انشاءالله وکړي خو دا ټایم ډېر کم و 3 میاشتې وي مونږ هغه ټایم کمشنر سره ومنله مونږ ټیک دی چې بس زموږ مشر بیا مونږ د کمشنر منو جي او مونږ له داسې یو مطابق یو ټایم راکړي 3,500 رکشه پاتې شوې ده 2,500 دا رکشه پاتې شوې ده دا به هم ځله بدل شي انشاءالله یاره جي دا خو ډېر غربت دی دا خلک به ټول چې کوم دی بیا شکر او ډاکو ته واپس وځي ځکه چې دې خلکو په دې کې رزق دی یو رکشه چلیږي او 15-14 کسه کور په دې یو رکشه ساتلی کېږي یاره جي ډېلی دی له مطلب دی چې مخکې به یو پرچه د 110 روپو ورکول نن سبا والا 600 روپو چالان ورکول او دا رکشو والا زمون 500 روپۍ ځان لکوي هغه هم دې حکومت ته ورکوي 500 روپۍ چالان دی ولا اخري او ډېلی روزانه ولا ورکوي یو ورځ ولا نه ورکوي سار ورکوي چې سار ولا ورنه کړي نو مازدیګر ورکوي ولا خو دې چې ډېلی چالان اخلي همدا زما رکشې دي 2 سټوک والا دي دیم چالان اخلي که دا 4 سټوک والا دي دیم چالان اخلي ټریفک والا داسې نه دي چې هغه چالان مخکې به والا په هفته 1500 د یو چالان ورکولو اوس جي روز کله چې موږ میټینګ کړی د هغې نه پس روزمره دي چالان اخلي جي هر یو ګاډی اخلي اوس کمشنر صاحب مخکې آرډر وکړو د خلکو له 3 میاشتې ټایم ورکړو خو هغه وخت موږ ورته ویلي وو چې 3 میاشتې ټایم هېڅ شیز نه دی د خلکو له مزید ټایم ورکړه چې په دې ټایم کې یا دا رشکې ختمې شي یا داسې وکړئ چې تاسو د دې مطابق عوض معاوضه ورکړئ دا غریب خلک دی یا د بینک په ذریعه ولا په کش ګاډي ورکړئ دوی وایګنو والا لا تقریبا یو وایګن په سر باندې 11 لک روپۍ دی مقرر کړی ورې کړی ولا او دې رشکو والا کې داسې غریب خلک شته دی که نه چې هغوی یو رشکه زړه چلی او د 40-45 سال نه هغه ډرایوران د سپینګیري شوي دي هغه خو هغوی د مجبورۍ نه چلی ګنې عمر چې 70-80 سال ته ورسېږي که نه او بیا هم رشکه چلی نو ته سوچ وکړه دا به ډېره مجبوري وي دې غریبانان له موږ بیا ځو کمشنر صاحب سره خبره کوو که نه بیا به وزیر اعلی له ځو بیا به پایجام هړتال کوو څه خو به کوو ورځ تعالی یو خبره کوم دا مخکینی کمشنر صاحب له چې تلو 2 میاشتې مخکې دا ټایم یې ورکولو ته په خدای تعالی یقین وکړه داسې خلک دلته رال موږ له سپینګیري که نه چې هغه ووایي چې زما دا یو رشکه ده او زما 3 کال عمر دی او زما 4 لورګانې دي 4 چې زه ماښام دلته نه له 100 روپۍ ونه ګټم ویندې سم نو زما د رزق درک نه لګېږي داسې خلک را چې دلته یې ژړلې یاره جي مونږ خو دا ویل غواړو چې 200 300 500 دا چالان هم راکوي او د هغې باوجود هم دی وایي چې مونږ دا رکشې ختموو نو دا خو مونږ سره ظلم دی ناانصافي ده مونږ به څه کوو مونږ غریبانان خلک یو کمشنر صاحب بیا 100 ورځې ټایم ورکړو چې مونږ به دا رکشې ختموو نو مونږ له خو ورسره چالانونه هم راکوي نو مونږ غریبانان خلک یو مونږ به څه کوو دا حکومت خو مونږ سره ډېر زیاتیا کوي مونږ له یا روزګار راکړي یا د مونږ له روزګار راکړي چې دا روزګار رانه اخلي زمونږ خو واړه بچي دي مونږ به څه کوو دا رکشه چې زما زه خو تقریبا د 35 سال نه چلوم نو پیغام دغه دی چې زما د حکومت ته چې مونږ سره د ګزارو کې مونږ غریبانان خلک یو
دا رکشه ده دا رکشه ګرانالي موږ له د بله رکشه ده دی په عوض کې راکړي موږ خو غریبانان خلک یو موږ چا د ښځې کالي خرڅ کړي دي چا څه خرڅ کړي چا څه خرڅ کړي دا روزګار یې ځان ته روان کړی نو چې دا روزګار هم زموږ نه دا حکومت اخلي نو موږ به څه کوو